ما په دې سیاسي لیډرانو کې د یو لیډر خبره اورېدلې وه، تاسو ته ما یو ځل کړې وه. دا میا افتخار صاحب دا یوې پارټۍ سره تعلق ساتي، نو د دغه یو زوی و غالبا هغه بیا چا ایشتی و داسې د ماکه کې وفات شوی و. نو د ده نه صحافیانو بیا تپوسونه کول، نو په هغه انټرویو کې دی وایي خوږو پښتنو وایي ما باندې ډېر لوی غم تیر شو. وی خلق د خپل پلار مخ کتول راځي، پلار وفات شي بچې په مړینې کفن کې مخ ګوري که نه، ډېرو بچو به د خپل پلار مخ کتلی وي. ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. خو بابا بوډا دی یا کمزوری دی یا بیمار دی، دا ډېره لویه غټه د خفګان خبره چې د پلار غوندې سهارا یا د مور شان سهارا د انسان نه رسختېږي، دا ډېره نږدې رشته ده، ګران کار دی. وی ما ډېر بچي د پلارانو مخ کتوله کتلي وو، و چې په ما باندې آواز وشي چې زوی دی شهید شوی دی، زوی دی وفات دی. میا افتخار صاحب وی زه د خپل زوی په کفن کې مخ کتوله را روانم، او دا د یو بچی دی نورې نه و. او چې په ما هغه وخت کې څه تېرېدل، وی ما وی خدایه ماله دومره صبر راکې چې زه د خپل زوی دا مخ ووینم کفن کې، او زه د خولې نه څه ونه باسم، دشمن خوشحاله نه شي. یقینا ګران کار دی د یو بچي چې ستا یو بچی نور بچي دی نه او هغه وفات شي او تا ته آواز وشي چې راشه اوس دې د زوی مخ وګوره. څومره د غم او د دک او د دړ وخت دی. هغه چاته پته لګي چې د چا بچي نه وي یا یو یا دوی غم وفات شي، بیا ډېر زیات ګران کار دی. د بچو غم نم الله وساته. زما دعاګانو کې یوه دعا دا چې الله دې هر انسان د بچو د غم وساتي.